یو ځل ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ځای کې موجود و، نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم ورسره موجود و. یو کس راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته کنزلی بدر دی شروع کړي او نازیبا الفاظ یې ورته شروع کړو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خاموش ناستی، هغه خاموش ناستی، جواب ولنه ورکي، مسکی مسکی کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دی. کله چې هغه سړی د حد نه سیوا نازیبا الفاظ وي، د صبر حد چې کوم نه ختم شو، نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اهم جواب ورکو. چې جواب ورکو نو څه شو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام په هغه ټیم باندې پاسې د غزینا غصه شو، د غصې مخ مبارک سور شو. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ معلومه کړه چې نبی علیہ السلام خو ډیر غصه شو، خفه شو. نو لاړ ورپسې، اے د الله رسوله، چې ما چې کله خاموش ناسم تاسو ما سره ناس وې، او کله چې ما خپل جواب ورکو نو تاسو غصه شوې را پاسې دی ولې جی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته او فرمایل، اے ابو بکر، اے ابو بکر، کله چې ته خاموش ناس وې نو ستا جواب الته یو فرشته موجود واغې ورکاو، او کله چې تا جواب ورکو نو هغه لاړه شیطان راغی میستا، نو مال نو مناسب چې شیطان الته راغی زه الته بیا موجود وي، زکه زرالم. او بیا ورته فرمایل، اے ابو بکر، درې خبرې یاد ساته، درې خبرې داسې دي چې د هغې په صحیح کېدو کې هیڅ شک نشته، هغه یقیني خبرې دي، هغه کمی دي. اول نمبر دا ده چې کله په یو سړي باندې ظلم وشي د الله بنده دی او د خاموشه د الله د رضا لپاره پاتې شي، نو الله تبارک وتعالی د دغه کس خامخا مدد کوي چې د کم انسان باندې ظلم شوی دی، الله تبارک وتعالی دا خامخا مدد کوي. دویم نمبر خبره دا ده چې یو سړی د الله د رضا لپاره چاله ورکړ کړی، هغه باندې خپل مال کولاو ساتي، الله تبارک وتعالی با دغه سړی په مال کې برکت اچي. د دغه سړی نیت د الله رضا، او د دې سړی نیت دا دی چې د دې سړی سره صله رحمي او پالم. زمونږ نن دا ډیره کمزوري ده، مونږ صله رحمي کې ډیر کمزوري یو، رشتہ داری، قرابت، گاونډګيري دا زمونږ نه. د صله رحمه د خاطره او د الله د رضا د خاطره دی یو انسان سره امداد کوي، الله تبارک وتعالی د دغه سړی په مال کې برکت اچي. او دریم نمبر دا ده، اے ابو بکر، دی خبره کې شک نشته، دا یقیني خبره ده چې کم کس د چانه سوال کوي، هغه نه پیسې او امداد غواړي، خیر غواړي، او د دې هیڅ ضرورت نشته ما سوا د دې نه صرف د خپل مال ډیر کی، نو الله تبارک وتعالی د دې سړی په مال کې برکت ختمي او مال کمي. اوس دې کوم ته نصیحت داده چې ګوره ظلم در باندې وشي، اول خو ظلم بچانه کې، او کو ظالم باندې جوړيږي او کو مظلوم جوړ شوي، نو الله تبارک وتعالی باندې امداد کوي. دویم نمبر دا چې خپل مال چې کم نه ورکول د الله د رضا لپاره، صله رحمي پالل، او دارنګ بل دا چې سوالونه پزول چې کم نه کول. او بل دې کې مونږ ته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اخلاق او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق دا مونږ ته کم نه ښکار شو، چې معنا دا چې چا تم چې کم نه زیاتې جا سره مکوا، ګوسوک د سره کین په خپل جوابونه مور کوا، الله ته چې کم نه سړی پریدا، الله واستامل ملګرتیا کوي. الله دې مونږ ته دا سو خبرې د عمل لپاره چې کم نه ذریعہ وګرځي، الله دې زمونږ رضا شي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.